محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د حبشي بادشاہ نجاشي چې اصحمه نومیو، اصحمه د پلار نومي ابجزو. نبی علیہ السلام ورته خط لیکلی و چې مسلمان شه. هغه مخکې نه نبی علیہ السلام د تره زوی جعفر رضی الله عنه چې کله د دې ملک ته هجرت کړی نو د هغې په لاس مسلمان شوی. اوس عمر ابن امیه زموري رضی الله عنه چې ول د نبی علیہ السلام مبارک خط یوړو نو دې په سترګو لګولو ښکلې کو او د شاهي تخت نه راکوشو دغه خط په احترام کې ښکته کېناستو، اسلام قبول کو، د حق گواهی ورکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا د دغه خط جواب ولیکلو. د خط جواب دا بسم الله الرحمن الرحیم الى محمد رسول الله من النجاشی الاصحم ابن ابجز. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد الله رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته خط لیږي. نجاشی چې اصحم نومې دی، پلار نومې ابجز دی. سلام علیک یا نبی الله ورحمت الله وبرکاته. سلامتیا دی پتا باندې اے د الله نبی، د الله رحمت دی در باندې او د الله برکتونه دی وی در باندې. احمد الله الذي لا اله الا هو الذي هداني للاسلام. تعریف بیانوم د هغه الله چې نشته دی لایق د بندګۍ هیڅوک سوا د هغه نه. ماته اسلام قبولولو طرف ته هدایت وکړو، ماته هدایت را نصیب کو. اما بعد د بسم الله او د سلام او د درود نه بعد فقد بلغنی کتابک یا رسول الله. الله رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو خط ما ته راورسېدو. فما ذکرت من امر عیسی، عیسی علیہ السلام په باره کې چې ورکې تاسو څه لیکلي دي. فورب السماء والارض، قسم کوم د اسمانونو د ځمکې په رب باندې، زما د اسمانونو او د ځمکې په رب قسمی. ان عیسی ما یزید علی ما ذکرت صغروفا، چې یو ذری له عیسی علیہ السلام د دې نه زیات نه دی چې دا کوم بیان تا کړی دی. انه کما قلت، بېشکه عیسی علیہ السلام هم دقه څیز و چې څنګه تاسو بیان کړی دی. وقد عرفنا ما بعثت به الینا، او تحقیق سره مونږ پیژنو هغه دین په کوم باندې چې تاسو الله پاک مونږ ته راستولی. وقد قرینا ابن عمک واصحابه، مونږ دې نه وړاندې ستا د تره زوی او د هغه د ملګرو مېلمستیا کړې ده. فاشهد انک رسول الله صادقا مصدقا، زه ګواهي ورکوم چې بېشکه دې کې شک نشته ته د الله پاک را لېږلی شوی پیغمبري رښتیا وې او رښتیا ګڼلی شوی. وقد بایعتک وبایعت ابن عمک واسلمت علی یدیه لله رب العالمین، زه ستا په لاسونو مبارکو باندې بیعت کوم او ستا د تره زوی د هغوی په لاسونو مبارکانو باندې زه بیعت کوم. ما ستا په لاس باندې ایمان راوړو، ستا د تره د زوی په لاس مې ایمان راوړو، ځان مې ور حواله کړو الله ته چې رب العالمین دی. وقد بعثت الیک بابنی ارها ابن اصحم ابن ابجز، او دا د خپل زوی شهزاده ارها ابن اصحم ابن ابجز مې ستا طرف ته درو لیږلو چې دی به ستا خدمت کوي. فانی لا املک الا نفسی، زه اختیار نه لرم سوا د خپل ځان نه. وان شئت ان آتیکا، او کو غواړم زه به درشم. فعلت یا رسول الله، وان شئت ان آتیکا که ستاسو اشاره او خوښه زه به درشم. داسې به وکړم د الله رسول فانی اشهد ان ما تقول حق، گواهی ورکوم چې تاسو څه فرمایي هغه حق او سچ دي. والسلام علیک یا رسول الله، او سلام دی پتا باندې اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ډېر ښایسته جواب یې کړی دی. نجاشي خپل زوی د حبشي شپېته کسان ورسره که یو کشتۍ کې راولېږل وفد. کشتۍ کې راسواره شوي دي، د نبي علیہ السلام خدمت کې حاضرېږي چې لاره کې په اوبو کې کشتۍ الټه شو او دې ټول ورکې وفات شو. دا هغه نجاشي دی چې د کوم طرف ته مسلمانانو د نبی علیہ السلام د نبوت ملاوېدو په 5م کال هجرت کړو
او دا خو اوس د نبوت اوم کال دی د هجرت اوم کال دی سن 7 هجری د نبی علیہ السلام قصه مونږ رانیولې ده کنه نو د نبوت ملاوېدو نه پس نبی علیہ السلام په مکه کې 14 کال ژوندۍ کړې ده 14 نو هغه په 5م کال نبی علیہ السلام خپل مرګري لګلیو نو 5 سره اته بیا غې نه بعد نبی علیہ السلام مکه کې تیر کړی دی او په نو دا 15 کال بعد نبی علیہ السلام نجاشي ته خط لیکلی دی هغه چې مرګري هجرت ورته کړو نو هغه خودي پناه خستال ته تریو کنه او دا اوس خو نبی علیہ السلام الله پاک طاقت او قوت ورکو کافرو له ډغري ورکی هغه قوت لګمات کو نو اوس شاهانو ته بادشاہانو ته وزګار شو چونکه زمونږ استاد پیغمبر بین الاقوامی پیغمبر دی د ټول عالم د پاره دی رحمت للعالمین دی نو اوس ټول بادشاہانو ته خطونه لګلی دي دا 15 کال بعد خط لیکل شوی دی د دې نجاشي نوم اصحمه دی اصحمه د حضرت جعفر رضی الله عنه په لاس مبارک باندې اسلام وروړي دی او د بیا د دې خط نه 2 کال بعد بیا دا سن 7 هجری ده کنه نو 2 کال بعد بیا د زبرګ میاشتې رجب کې په 9 هجری کې بیا د وفات شوی په کوم ورځ چې دا نجاشي بادشاہ وفات شو دا خو غایبانه په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دی مسلمان دی نو په هغه ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د مرګ خبر په مدینه طیبه کې ورکو چې هغه نجاشي بادشاہ وینن شو وفات شو او په عیدګاه کې د صحابه سره یو ځای د نجاشي رضی الله عنه غایبانه نماز جنازه او کا غایبانه خدا داسې غایبانه نماز جنازه وا د جنازې په حق له مسله ووري مړې به پاک وي او حاضر به مخه ته پروتي ښه اوس د نجاشي لاش خو حاضر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دور کې صرف د دوی غایبانه جنازه کړې دا صرف د دې بادشاہ خصوصیت چې نبی علیہ السلام جنازه کوله ګینه د نبی علیہ السلام ډیر صحابه کرام مسلمانان په نورو ملکونو کې وفات شوي دي داغي غایبانه جنازه نه دا کړی یو شو بل دا چې دا ظاهری غایبانه جنازه و کني نور الله جل جلاله د معجزې په تور باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ نه پردې لري کړی وي نبی علیہ السلام ته جنازه ښکارې ده مون خلکو د پاره غایبانه جنازه نشته دي خلکو تناسو سیاسي کیسه جوړه کړی ده څوک سیاسي کس مرشي نو دلته په سړکونو درېږي او کیمرامین امزان ته درولې والي صاحب غایبانه جنازه کې ډرامه ته جوړه کړی دا نبی علیہ السلام صرف د کړی و دا د خصوصیتو د دې د وفات نه بعد چې کوم بل بادشاہ کې ناستو د حبشو بادشاہ ته بس ار یو ته نجاشي ویلو لکه زمونږ استاد صدر چې کینو هر صدر تسوي پریزیدنت او صدر ورته وزیر اعظم تسوي وزیر اعظم ورته وي پرایم منسٹر ورته وي ناغي ورته نجاشي ویلو او خپل نوم د اصحمو نو هغه تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت اسلام یو خط د هغه په نوم هم لګلې دی امام بهقی رحمه الله د ابن اسحاق رحمه الله روایت سره هغه روایت کړی دی هغه خط دا چې هغه د ابن نجاشي ته لیکلی دی وې د طرفه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په طرف د نجاشي عظیم حبشه سلام دی پاغه چا باندې چې د هدایت اتباع کی الله داغه پر رسول ایمان دا گواہی ورکړه چې الله کیو دی داغه څوک شریک نشته نه داغه خزشته نه اولاد شته گواہی ورکړه چې محمد د الله بنده او داغه رسول دی زتاله د الله دعوت در کوم تحقیق سره د الله رسول ما اسلام وروړه چې سلامت پاتې شي اهل کتاب راشي او صفه او سیدی خبره طرف ته چې کوم زمونږ او استاد ترمنځ منو دې شوی اتفاقیه ده او هغه دا چې سیوا د خدای نه بده اچا بندگی نه کوو هغه سره به هیڅ څوک هیڅ نه شریکو او خپل کې به د یو بل نارب او خدای نه جوړو کچري روګردانیو کې دي نو ورته وای چې تاسو گواو سي چې زه مسلمان یم او د الله فرمان بردار یم ان نجاشي کتا اسلام قبول نه انکار کو مستا په غاړه بستا د ټول قوم د نصارو ګناه در په غاړه شي د دې دویم نجاشي اسلام نه دی ثابت او د نوم نه دی معلوم شوی او حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایلی چې دا نجاشي دا غړم بنی نجاشي نه علاوه چې کوم د حضرت جعفر رضی الله عنه په لاس مسلمان شوی